بس الحمدلله رب العالمین د الله رب العزت لاک لاک فضل کرم احسان وشو چې نن په خیر خیریت سره په عافیت سره استاد ټولو والدینو مشرانو دعاګانو سره زموږ نن د خیر سالانه امتحان جاری دی. سحر شفت کې د حفظ والا امتحان وشو، علما کرام راغلي او د هغې نه علاوه ورسره د بناتو چې کوم جنکۍ دي موږ سره 35 د هغې امتحان وشو او د هغې نه علاوه غرمې به د خیر سره بیا نور کلاسونه دي قاعدې ناظري هغې دپاره مېلمانه راځي هغوی امتحان به اخلي. نو الحمدلله امتحان ډېر بهترین ملګرو تعریفونه وکړل د ادارې د استادانو د طالبانو د هر یو شیز. نو همدغه شی چې تاسو مونږ همدغه شانتې ټول یو شانتې دعاګانې محنت توجه نو دا ټول د آخرت تیاری دی. اصل سودا چې کوم د جنت هغه همدغه ده. نو په دې باندې مونږ ته ملاویږي. ډېر زیات ستاسو چې کوم دی شکرګزاره یم. همدغه شان تاسو توجه او دعاګانې او خپل محنت کوشش جاري ساتئ. د هغې نه علاوه سبا د خیر زموږ چھټي ده د پیر ورځ منګل په ورځ باندې حاضري ده او مزید چې کوم زموږ سالانه پروګرام دی هغې کې د خیر سره انشاءالله زموږ 3 د حفظ الاحکامو ختمونه دي او 11 د قاعدې د ناظرۍ ختمونه دي. هغې دپاره به زموږ علما کرام ملګري لرې لرې نه انشاءالله راضي به واعظ نصیحت به کوي، بیانات به کوي او پرخلوص او بهترین ماحول به وي. نو هغې کې تاسو ټول د خیر سره شرکت کوئ. نور ستاسو څومره مېلمانۍ حساب کتاب وي اکثر چې زموږ اورېدونکي دي ملګري نو د هغوی پکې د بچو او دغه شانتې د رشتې دارانو ختمونه شته لکه انشاءالله تاسو ټولو ته د زړه د خلوص نه دعوت دی چې تاسو ټول په هغې کې بیا خامخا حاضري وکړئ. هغې تاریخ به انشاءالله زه ملګري مشوره به کړو، تاریخ به طی کوو. بیا به تاسو ته خبره در رسوو. جزاک الله خیر. قاري صاحب محترم، تاسو د نتیجې باره کې څه وایئ چې ماشومانو څومره محنت وکړو او څنګه حساب کتاب څومره اوبو کې دي؟ نتیجه به ماشاءالله قاری عبدالوهاب صاحب راغلی و بره عمر بن عبدالعزیز جماعت کې چې دی هلته هغه قاری پړهایي کوله. ډېر وخت نه هلته پړهایي کړې. اوس بیس کامونه کې ماشاءالله هلته قاری صاحب دی پړهایي کوي ضیاءالله مولوي صاحب سره راغلی و. مخکې ضیاءالله مولوي صاحب راغلی و. هغه ټایم هغه امتحان اخیستی و یو 3 میاشتې مخکې که نه قاری صاحب نو هغه ټایم هغه امتحان اخیستی و. هغه ټایم ماشاءالله رزلټ لږ بهترین راغلی و، دومره بهترین نه و. هغې کې لږ کمزوریانې وې لکه هغې قاري صاحب ته بیا ووایي چې دې کې کمې کمزوریانې دي. هغې ورته ووایي چې دې باندې قاري صاحب محنت کول ضرورت دی. ماشاءالله قاري صاحب هغې باندې محنت وکړو او اوس قاري عبدالوهاب صاحب راغلی ټول یې پېژني ماشاءالله. هغه چې څومره غټ قاري صاحب دی که نه کم د هغه په دې عمر بن عبدالعزیز کې شاګردان دي او هغې نه اوس علما کرام جوړ شوي دي. دومره غټ د هغه شاګردان دي د حفظونه هغه سره کړي دي او یو ډېر بهترین قاري صاحب دی. هغه اوس امتحان واخیستو ماشاءالله نتیجه چې ما وکته هغه ورسره دې خوا لیکایي هم کړې ده چې کوم ماشوم څنګه دی او څنګه نه دی هر څه یې ورسره لیکلي دي. دې خوا بیا امتحان نه بعد پوره غټ تحلیل لیکلی دی چې امتحان څنګه وشو څنګه ونه شو که نه. نو ماشاءالله ډېر بهترین امتحان وشو او وړو نتیجه چې ما اوس د رزلټ وکتو ماشاءالله ډېر بهترین رزلټ و. لکه مخکینی امتحان چې کوم شوی و د هغې نه د تر اوسه پورې لکه دا 2-3 میاشتې چې کومې تېرې شوې په دې کې په وړو کې څومره بهتري راغلې ده؟ یار هغه رزلټ هم ما کتلی و قاري صاحب او دا رزلټ هم ما وکتو ښه بهترین مې وکتو ماشاءالله لکه ډېره بهتري پکې راغلې ده. هغه غلطیانې چې کومې وې هغه ماشاءالله قاري صاحب پرې محنت کړی دی. هغه غلطیانې چې دی ولا برابر کړي دي نو دا رزلټ ماشاءالله ډېر بهترین راغلی. صحیح شو. جزاک الله خیر.